وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله تعالى عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذا قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ستاسو مخکې ما د سورة التحریم د وړاندې او دویمې رکوع نه آیاتونه تلاوت کړل. اسی د موقع په مناسبت سره خو پکار دا وه چې بیګاله د شوقدر شپه ده او زمون قوم کې چې کم خرافات او کم رسمونه دي د هغې رد وکړی شي، د غلطیانو اصلاح وکړی شي. لیکن چونکه ما ته د تقریر د پاره چې کومه وینا شوې ده نو هغه دا ده چې د عقایدو او اعمالو اصلاح وشي عام طور باندې عموما. نو اختصارا ز شروع کی تاسو ته لوغون تکي د شوقدر مبارکم وضاحت کما. پر روایاتو کی دو قسم روایات تی، په احادیثو کی دو قسم احادیث تی. یو هغه احادیث تی چې باغې کې د شوقدر صرف دومره قدرې بیان راغلی دی چې پیغمبر علیه السلام یو شپه د خپل بیبي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره وو او د شپې پاسې دو روان شو. هغه ما ورته قتل چې دې چرته روان دی.
نو هغه قبرستان ته لاړو. او بیا د هغې نه پس هغه کور ته راغی. اختصار سره ویمه بیا عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغه ته وفرمایل چې نن شپه هغه شپه ده چې الله رب العزت د بنو کلب د ګډو بزو په وجود باندې چې کم یخته ولاړ دي په د هغه یختو په مقدار باندې د خلکو مغفرت کوي، یعنی په کثرت سره. د دې وجې نه زه تللی وم قبرستان ته چې د مړو دپاره د مغفرت دعا وکړم. اگر چې دا روایت سندن هم صحیح نه دی، باطل روایت دی. لیکن بیا تاسو وګورئ چې د دې روایت نه وروسته خلکو څه جوړ کړي دي چې دا شپه هغه شپه ده چې په دې کې عبادت چې دی هغه د هغې فضیلت دی. بیا خلک شپې روڼوي په جوماتونو کې، جوماتونه ښایسته کوي، قبرستانونو کې یو هڼ جوړي ګڼئ دا خلک تلي وي دا شو قدر دی، مړي به زمونږ خفه شي چېرې ټول راغلي او زما رشته دار نه و راغلی. نو بیا د شپې عباداتي د ورځې روژې قبرستانونه ډکي، بیا دا دیګونه پخېږي، دا خیراتونه یي، او دارنګې واده شوي جنکۍ د مور او پلار کره ځي چې نن شو قدر دی کور ته یې راولئ دلته یې راولئ. دا ټول هغه خرافات دي چې نه په قرآن کې شته او نه په احادیثو کې شته دی. دا خالص د شیعاګانو ورځ ده، د رافضیانو ورځ ده، او دغه روایتونه چې کوم جوړ کړلي دا هغوی جوړ کړلي، د هغوی روایتونه دي او زمونږ د معاشره کې خواره کړلي. او زمونږ علما دا څېړانده کاڼه دي چې هغه په دې سازش باندې هم نه پوهېږي چې دا مونږ څه کوو. ځکه چې په دغه شپه باندې شیعاګان چې دي هغوی د هغوی دا عقیده ده چې په دې شپه باندې زمونږ امام غایب یا امام مهدي چې ورته هغه وایي چې هغه ورک دی، پټ شوی دی، په غایبو کې دی، او په دغه شپه باندې به هغه راځي او بیا به د هغه حکومتي او والعیاذ بالله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دارنګ عمر رضی الله تعالی عنہ هغوی به د قبرون نه راوباسي، هغوی ته به سزاګانې ورکوي. او نن زمونږ دا نام نهاد مسلمانان په دغه شیزونو کې د هغوی سره شریک دي، دا شو قدر دی. دویم قسم احادیث چې دي هغه صحیح احادیث چې راغلي هغه په دې حواله سره راغلي چې قرآن مجید کې سورت قدر چې ورته وایي انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. چې یقینا دا قرآن مونږ الله فرمایي دا قدر یعنی د اندازې په شپه کې نازل کړی دی، په یو لویه شپه کې مونږ نازل کړلی، په مبارک شپه کې مونږ نازل کړی دی. سوره دخان کې راځي. او کوم شپه کې چې د دې قرآن نزول شوی دی نو هغه د زرو میاشتو نه غوره ورځ شپه ده، یعنی دا د هغې فضیلت قرآن ذکر کړی دی. او حدیثو کې د هغې تفصیل دا راځي چې دغه لیلة القدر چې دی چې د هغې نه نوم بیا وروسته خلکو شو قدر کېښود او دلته شعبان ته یې راوسته هغه شپه. دغه لیلة القدر دا په رمضان کې ده، د روژې په میاشت کې ده، په آخري عشره کې ده، او په تاقو ورځو کې په تاقو شپو کې ده. د الله پیغمبر فرمایي
او په دغه شپه باندې الله رب العزت د انسانانو مغفرت کوي، په دغه شپه باندې د ملائکو نزول کیږي، په دغه شپه باندې د خلکو قسمتونه لیکل کیږي. دا ټول څومره فضیلتونه چې حاصل دي په دغه شپه باندې د اعمالو چې کوم فضیلت ته هغه ټول دغه په روژه کې دی. نو اختصار سره زه تاسو ته دا وایم هغه زنانه دی او هغه سړي دي چې خپلو کورونو ته لاړ شئ، نو دا پیغام التم ورسوئ چې دا شو قدر دا ټول بناوټي شپه ده، دا د شیاګانو شپه ده، دا دروغ دوی جوړ کړلی، په دې کې هیڅ نشته دی. هغه غوره شپه چې ده هغه لیلة القدر هغه په روژه کې ده. اوس راځم دغه آیاتونو لا سورت تحریم وړاندې آیات چې کوم ما تاسو ته تلاوت کړی، الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. اے د ایمان خاوندانو ځان بچ کئ او خپل اهل و عیال بچ کئ نارن د نار نه اور نه، د جهنم د اور نه ځانم بچ کئ، خپل ماشومانم بچ کئ، خپل زنانم بچ کئ، زنانه دوم ځان بچ کئ، خپل بچی دی بچ کئ. وقودها الناس والحجارة، د دغه جهنم د دغه دوزخ خشاک چې دی هغه انسانان او کاڼي دي، یعنی سخت اور دی، په کاڼو باندې به بلیږي، او دا انسانان د هغې خشاک به وي، د دوی په دې وجودونو باندې الله رب العزت به هغه اور تازه کوي. انتهایی سخت اور دی، هغه ډېر لوی اور دی. هغه سورة المرسلات کې راځي چې هغه داسې اور دی چې د هغې کم بسر کې دي هغه به دومره غټ غټ وي چې لکه اوخان د اوخانو په شانتي، بسر کې چې کوم غورځي اور هغه به دومره غټ غټي. د انسان د وجود یو اندام چې دی هغه به ټوکړې ټوکړې کی، یو سرمن به د سودی او بل په الله راخیږي چې د عذاب مزه وسکی. یاتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت، او د هر طرف نه مرګ را رواني د سختۍ د وجنه، لیکن دی به مرینه همیشه به ژوند دی. ثم لا يموت فيها، په دغه جهنم کې به دی مرینه همیشه به دی ژوند دی. نو الله فرمایي چې اے ایماندارانو ځان بچ کې. ګوره کافرانو ته الله دلته خطاب نه دی کړی، نن مونږ بیغمه ناست یو، زمونږ سړیم بیغمه، زمونږ زنانم بیغمه، خالص د دنیا په فکر کې بس لګیا یو، سهار شي او ماښام شي. دا فکر زمونږ سره نشته دی چې روز سخت را روانه ده په مونږ پسې. ځکه قرآن مجید وایي کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. هرگز داسې نه ده، تاسو د دنیا سره مینه کوئ، د دنیا سره ستاسو ټول محبت ته، او هغه ورځ چې کوم د آخرت ته چې یومن ثقیل هغې ته الله ویلي ډېره سخته ورځ ده، هغه ډېره درنه ورځ ده، هغه تاسو هېر کړې ده، پرېښودې ده تاسو. او دغه وجه د نن تاسو وګورئ د دې اثر دی. ځان ته زه وګورم، تاسو ځان ته وګورئ، زمونږ زنانه دي ځان ته وګوري، زمونږ بچی چې لږ د ګرځېدو قابل شي نو موږ ورته د سکول لاره وښیو، د انګلیش ټکي ورته زده کول شروع کو، د دنیا علوم او فنون ورته ښوول شروع کو، انجینیر او ډاکټر جوړو هغه مونږه، مختلفې ډپلومې په هغه باندې مونږه کوو، انګلیش ژبه ورته ښیو. دا ولې؟ ځکه د دنیا سره زمونږ ډېر محبت دی. لیکن دغه بچی ته، دغه زوی ته، دغه لور ته مونږ قرآن نه ښیو په ترجمې سره، چې دا قرآن ته په ترجمې سره زده کا. دا د دنیا د فائدو کتاب دی، دا د آخرت د فائدو کتاب دی. دې کې الله خزانې یخودي دي، په دې کې فائدې دي، دې کې ستا ژوند دی د دنیا او د آخرت. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون.
الله وی تاسو ته می کتاب در لېږلی په دې کې ستاسو ذکر دی د ټول ژوند ستاسو د آخرت ذکر دی په دې کې ستاسو د فایدو څنګه نقصاناتو نه به بچ کېږئ لیکن تاسو ځان نه پوهه کوئ افلا تعقلون ځان نه پوهه کوئ تاسو ډېره د افسوس خبره ده چې دا کورس الله رب العزت مونږ ته رالیږل دی د دنیا او د آخرت د ژوند دپاره چې د آخرت هغه جنت په څنګه حاصلې د دنیا یو سیټ حاصلول دپاره مونږ خپل بچې 14 کاله 13 کاله ولرزو په لکاو روپۍ په هغه باندې مونږ ولګو چېرې دا یو سیټ دی حاصل کی چې را روان ژوند ده چې د هغې هېڅ ګارنټي نشته دی چې دی انجینیر جوړ شي دی ډاکټر جوړ شي د دې نه وروسته به دی 1 کال ژوندی 1 میاشت به ژوندی که 10 کاله به ژوندی هېڅ ګارنټي د هغه نشته دی د هغې دپاره موږ دومره کوششونه کوو او کم ژوند چې الله وایي مرګ هلته نشته همیشه به هلته ژوند دی او که جهنم ته لاړې نو تباه شوې برباد شوې بیا د هغې زموږ سره فکر نشته دی هغه کورس موږ په خپلو بچو باندې نه کوو حالانکه د الله پیغمبر فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو کې بهترین خلک هغه دی چې قرآن ښه او ښه زده کوي د هغوی دا کسبي د قرآن سره د هغوی تعلقي ثواب به یې لګیا هغه د الله په کتاب کې غور او فکر کوي تدبر کوي چې الله څه ویلي دی څه نه منع کړی نو الله فرمایي ای ایماندارانو ځان بچ کئ خپل آل و عیال بچ کئ د جهنم د اور نه چې خشاکې د انسانان دي علیها ملائکتون په دغه جهنم باندې الله وی ملائک دي نن خو موږ ځان له ډېره اسانه فارموله په خپله جوړه کړې ده په خپلو لاسو باندې الله غفور رحیم دی دلته الله خیر کړی دی هلته به هم الله خیر کی وایي او محمد علیه السلام به زمونږ شفاعت وکړي او هېڅ خبره نه ده عقیده خو زمونږ برابره ده که نه دا هغه ټول شیطانی وسوسې دي چې زمونږ نه مخکې دا شیطان وسوسې یهود و نصارا ته هم ورکړي وي قرآن د هغې ذکر کړی دی هغوی به هم دا وي کله به وي لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا یهودیانو به وي جنت ته به مونږ ځو نصرانیانو به وي جنت ته به مونږ ځو کله به هغوی وي لن تمسنا النار الا ایاما معدوده الله به مونږ جهنم ته نه غورځوي او که وی غورځولي یو څو ورځې به بس بیا به راوځو ټول هغه خبرې دي چې کومې نن مونږ کوو ویحسبون انهم مهتدون او الله وی ګمان او خیال د دوی دا دی چې موږ په هدایت باندې یو او دیني څه دی دیني څه دی دیني دا دی واذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا چې کله دوی ته وویلی شي چې راشئ د الله کتاب ومنئ د الله په کتاب عمل وکئ دا زده کوئ د پیغمبر علیه السلام سنت زده کوي د هغه احادیث زده کوي د هغه طریقې زده کوي په دې عمل وکړي په جواب کې وایي زمونږ مشران زمونږ دپاره کافي دي هسه کافر خو نه د هغوی نه موږ دین زده کړی دی که نه نو ستا څه دین دی ورځ وګوره شپه وګوره ځان وګوره کور وګوره بازارونه وګوره کاروبار وګوره لین دین وګوره ټول هر څه وګوره تا ته به پته ولګي چې څه دین دی اسلام دا دی ټوله ورځ ګڼکپي دروغ چغلیانې غیبتونه ناجایز قتلونه د خلکو په مالونو باندې قبضې نشې تماشې ډولکی سورني واده د سنت خلاف خادي د سنت خلاف غم د سنت خلاف کاروبار د سنت خلاف د حرام و حلالو فرق نشته دی پلار نیکه کم دین پرېښودی دی دا شو قدر دی بیا دا محرم دی بیا د هغې خرافات دي بیا د اختل خرافات دي ټول ژوند په خرافاتو کې دی ټول ژوند د بېدینۍ دی نه قرآن شته او نه سنت شته نه د الله خبره شته نه د رسول خبره شته دی